السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عزت من مسلمانانو، ایمان یو حقیقت ده او مومن چې څوک ایمان سره متصف وي داغه پہچان داغه په عقیده سره داغه په صفاتو سره داغه په کردار سره کی مومن د ایمان دلیل داغه عقیده داغه صفات داغه عمل او کردار دی. که یو سړی وایي چې زه مؤمن یم دا درې څیزونه په هغه کې شته او که نه، که د هغه کردار او عمل د هغه د ایمان خلاف د هغه صفات د هغه د ایمان خلاف د هغه اعتقاد او عقیده د هغه د ایمان خلاف نو دا په نوم باندې مؤمن دی. او الله جل شانه د مؤمن نوم ته نه ګوري، هغه حقیقت ته ګوري. الله جل جلاله سره نتایج هغه مرتب کوي په حقایق باندې، په صرف نمونو باندې رسومات باندې تصویرون باندې نه. نو د مؤمن یو عقیده دا ده چې د نفع او د نقصان مالک صرف او صرف الله دی. انسان ته که نفع رسی نو دا د الله د طرف نه ده، او که یو ضرر د ته رسی دا د الله جل جلاله د طرف نه ده. که انسان ته یو نفع ونه رسی د هغې نه محروم شي دا د الله جل شانه د طرفه ده. دی خپل رب راضي کړي چې د ته هغه نفع ورسیږي. او که انسان ته یو نقصان رسی دا د الله جل شانه د طرف نه دی. او که انسان د نقصان نه بچ کیږي دا د الله جل جلاله د طرف نه دی. کله چې انسان په یو نقصان کې په یو شر کې مبتلا وي دته پکار دی چې دی رجوع الله ته وکړي. هغه یې مونږ دی جړ نه ده. مثال که چېرې سړی د چاردام په ځای کې کینی او چاردام کوي، بمبا چالو کی د هغې نه اوبه نه راځي. بمبا ټیک ده، نلکه پیپ هم ټیک دی، سوری نه دی، اوبه نه راځي. دته پته ولګېږي چې شاته ټینکۍ خالي ده یا په کوی کې اوبه نشته، نو دی به رجوع هغه کوی ته او ټینکۍ ته کوي. دی کې د بمبې کسور نشته. ها د اوبو دته د را رسېدو او د ده د اوبو د استعمالولو ظاهري وسیله او سبب هغه نلکه ده. شاته نه اوبه چې کوم ځای نه بندې دي هلته نه چې خلاصې کړي هله به نلکه کې اوبه راځي. کله چې انسان ته یو نفع نه رسېږي، که دا نفع د دوکان نه وه، که دا د پټي نه وه، که دا د یو انسان نه وه، که دا د ملازمت او کاروبار نه وجې وه، دیس کس ته پکار دی چې دی رجوع وکړي الله طرف ته. هغه نفع باندې قادر ذات او د هغې کنجانې او چابیانې د الله سره دي.
او چې د خپل رب راضي کی نو هغه نفع بر اخلاص شي. له مقاليد السماوات والارض، اللہ کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، چابیاں اسی کے پاس ہیں. مومن د کافر پشان او د غیر مومن پشان اسباب او وسائل ته منډي وي او خدای ته رجوع نه کوي، دا د مومن صفت او دا د عمل او کردار نه دی. دته اول الله جل شانه ته رجوع کول پکار دي او بیا دا غي نه پس د اسباب اختیارول پکار دي. ځکه چې دنیا کې د اسباب ضرورت په دی وجه ده چې الله جل شانه د خپل عطا او د خپل ورکړې سبب او ذریعہ د اسباب ګرځولي. زمونږ طرف ته دا متل کیږي چې په لاس کې شړشم نه زرغونیږي، ځکه چې لاس د شړشم د زرغونېدو ځای نه دی. شړشم چې زرغونې نو هغه به وخت اخلي او هغه به ځمکه کې غورځي او ځمکه به هغې ته اړې، هغې کې به یوي کې د هغې نه به کاڼي او واښه او جاړې دا لرې کې چې هغه اوزګاره شي، بیا په هغې کې وتر وي. دا ظاهري سبب خدای پاک جوړ کړی که یو سړی بغیر د اړولو نه ځمکه د سخته وټ دی، بنجره ده، هغې کې شړشم وغورځي، غنم پکې وغورځي، هغه نه زرغونېږي. د غنمو زرغونونکی ذات هغه صرف او صرف الله دی او دا ځمکه د هغې دپاره ظاهري سبب دی او د هغې طریقه ده. او دا الله جل شانه چې کله نه انسان پیدا دی هغه ته د لارې چارې ښولي دي. بعضې خلک نن سبا چونکې ماده پرستی ډېره زیاته ده په مسلمانانو کې، ډېر خلک هغه د خپل دین او د قرآن پاک نه علیاذ بالله بیزاره شي. دی وایي زمونږ په دین کې او زمونږ کتاب کې ساینس نشته او نن سبا ساینس کې خلکو ترقي وکړو، دې ځای ته لاړلو، دې ځای ته لاړلو، دې ځای ته لاړلو. یهود اسرائیل هغه ساینس اختیار کړی دی او دا هغې په مقابله کې پشمیر مجاهدین په فلسطین کې هغې سره د الله جل جلاله نصرت دی او هغه یهودو هغه ټینکونه سوځي، په هغې باندې اور بل شو، هغې ته یې دومره تاوان ورسولو، د هغې ساینس هېڅ فایده ورنکړه، ځکه چې بل طرف ته د الله جل جلاله نصرت دی، مدد دی. په افغانستان کې تاریخ ولیدل، خلکو ولیدل، په دې زمانه کې ولیدل چې کافر د دنیا یو موټی شي، هغې سره ټوله ټکنالوژي او ساینس هغه خلکو ته هغې هېڅ فایده ورنکړه. او د افغانستان هغه خلک چې څوک په هغې کې جنګېدلي دي، تشباڼي، لاسو کې کاڼي یا کوتک ابتدا کې یا تبر، او هغه خلکو باندې غلبه الله جل شانه ورکړه او د سترګو ولیدل. اوس اسرائیل او یهود دې خبرې مجبور کړ چې یو څو ورځو دپاره موږ ډزبندي وکړو، جنګ بند کړو، هغه قوت چې ځان ته یې سوې. نو ساینس په قرآن پاک کې د ابتدا نشته، لیکن ته قرآن کریم د دې څیزونو دپاره استعمالوي، هغه اول د الله جل جلاله د بندګۍ د لارې ښودلو دپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. البته الله جل شانه انسان ته دا څیزونه د ابتدا نه ښوولي دي. دا ساینس دی چې د ځمکې نه به فصل څنګه زرغونې، دا ساینس دی چې په ځمکه کې اوسپنه کوم ځای پرته ده، سره زر کوم ځای پراته دي، سپین زر کوم ځای پراته دي، کوله کوم ځای کې پرته ده، کوم شی په کوم ځای کې پروت دی. د الله جل شانه د دې خزانو نه به فایده څنګه اخلي، دا ابتدا کې د انسان ته ښوولي. حضرت داود علیہ السلام ته الله جل شانه د تانبې او د پیتلو چینه هغه براوته او د هغې نه به کړۍ جوړولې. دا ساینس دی، لیکن د هر دور د ساینس طریقې مختلفي. هغه زمانه کې ډېره په اسانه دې څیزونه فایده اخیسته. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ وقت ہے. نن سبا ساینس څومره زر کثیر خرج کړي، څومره افراد تعلیمونه وکړي، د سمندر د خزانو نه بیا هم فایده نشي اخیستی. او حضرت سلیمان علیہ السلام په اسانه پیریانو دیوانو ته وی چې لاړ شي، د ځمکې نه به سره ایستل او د سمندر نه به ملغلرې راایستې. او د سلیمان علیہ السلام د حکومت محلات او لارې کوڅې ټولې د سرو نه ډکې وي. هغه زمانه کې و دا شي.
حضرت سلیمان علیہ السلام ته یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. دې جنات او پیریانو به سلیمان علیہ السلام ته جوړول ما یشاء من محاریب، چې سب سلیمان علیہ السلام غستل محاریب محرابونه به جوړول، کوټګۍ به جوړول، وتماثیل لوی لوی تمثال به جوړول، او وقدور الراسیات غټ دیګونه او کټوي او د هوس پشان چې کوم دینو لوی لوی لوخي دا به جوړول. هغه دیګونه چې هغه په ځمکه کې راس خخو هغه به د یو ځای نه بل ځای ته وړی نه شي. هغه زمانه کې چې نه کارخانه و نه فکټري وه، دا څیزونه دا د ځمکې نه د هغې استفاده سلیمان علیه السلام هغه شته. د دنیا یو بادشاه د هغه مقابله نه شوه کولی. دا ساینس الله جل شأنه انسان ته د ځمکې د معدنیات او د ځمکې د منافعو نه د فیدې اخیستو چې کومه طریقه په کوم وخت کې خولي د هغه ساینس دی. د زمیندار بچی هغه ته د خپل کور کې الله جل جلاله د ځمکې نه د زراعت او د فصل د زرغونولو طریقې وښیي. او یو اګریکلچر یونیورسټۍ کې لیکچرر او پروفیسر هغه پس د کتابونو نه زده کوي، بیا هم چې دته ووایي چې راشه ویې کړه کرلی نه شي. دی به بل ته د هغې تعلیم او سبق وښیي، لیکن عملي طور سره دی کار نه شي کولی. باغوان بچی د بوټي د نالکولو وخت په هغې به میوه څنګه راځي، دا به د چینجي نه څنګه بچ کوي، دا هر څه پېژني، پخوا راسې پېژني. او یو پروفیسر او ساینسدان لیکچرر هغه ته داسې نه، هغه دا طریقې نه دي، هغه پس د ډېر زیات تعلیم نه زده کوي او هغه عملي نه شي کولی. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل جلاله د نفع او د نقصان مالک دی، او هغه د نفع د وصولولو چل خولی دی. د هر څه نه مخکې د الله جل جلاله نه د نفع د وصولولو چل خدای راضي کول دی. د هر یو څیز نه وړاندې الله راضي کا. باقی د دنیا نفع کته وی کافر تم خدای ورکوي، هغه خو خدای نه دی راضي کړي. نو الله جل شانه کله داسم کوي چې د دنیا د شی بغیر د غستونه او بغیر د سډېرې خوارۍ کور نه خدای پاک ورکي. لیکن ایمان، هدایت، آخرت، رشد، جنت، د آخرت فلاح او کامیابی دا الله جل شانه بغیر غستو بغیر د خدای د راضي کول نه ورکي. ځکه چې د دنیا د خدای په مقابله کې هیڅ هم نه. حدیث مبارک کې راځي لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. دا دنیا حیثیت نشتا، لیکن دا انسان ذہن تا نپروزی. مومن تا پکار دی شدا منی چې د آخرت په مقابله کې دنیا هیڅ هم نه ده. حسی طور سره مونږ آخرت نه دی لیدلی، لیکن زمونږ رب وایي چې د آخرت په مقابله کې د دنیا هیڅ حیثیت نه دی او مونږ یې منو. او که په دې منلو کې څوک شک کوي او تذبذب کوي نو د هغه ایمان په ځای نه دی، دی د خپل ایمان خبر واخلي. الله جل شانه فرمایي یو ځای کې قرآن پاک که چېرې دا یاره نه وی چې دا خلق به د دنیا امتونه او قومونه به ټول یو امت جوړ شوی وي، الیاذ بالله ټول به کافر جوړ شوی وي، مشرک به جوړ شوی وي، د خدای منکر شوی به وي ټول خلق، نو ما به د کافرو کورونه، د هغوی چتونه، د هغوی درشلې، د هغوی چوکاټونه د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړي. وجه څه ده چې د دنیا هیڅ اهمیت او حیثیت ما څخه شته دی نه، او د دنیا مال د یو څو ورځو دپاره دی. دا ډسپوزیبل لوښي دي، ډسپوزیبل په انګلیش کې ورته وایي. په دې په لارو کې، په حرمینو شریفینو کې، بعضې هوټلو کې، بعضې ځایونو کې سړی چې لوښي کې څه شی اخلي او ته وړې ځان سره، نو داسې لوښي کې درکړي چې هغه ته بیا وغورځي. د دې هیڅ اهمیت. د دې په مقابله کې د کانچ او د شیشې لوښی څومره په ګرانه بیه اخلي، د کاڼي لوښی څومره په ګرانه بیه باندې اخلي، سنگ مرمر لوښی څومره. دا الله جل شانه سره د دې اهمیت نشته. کچره دا یاره نه وي چې بیا مسلمانان دې ته وګوري وایي چې د کافرو سره دا دومره خزانې دي، نو د دې د وصولولو دپاره به هغوی ایمان پرېښی او کفر به اختیار کړی و. لکه نن سبا چې بعضې وهمیاتو څیزونو پسې د خپل ایمان ته خیرباد وایي، کافرو طرف ته لاړ شي. الله دې مونږ وساتي.
نو الله پاک فرمایي ما به دوی ته د کورونه درشلې دروازې برګې شاتیران چتونه دا د سپینو د سرو ګرځولو. د دنیا د مال څخه اهمیت الله جل شانه سره هیڅ نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید الرسل په ټولو انسانانو کې افضل، هغه فرمایي وا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ. آپ نے دنیا کا لباس پہنا، دنیا کے جوتے پہنے، دنیا کے گھر میں سکونت اختیار کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت و رہائش، آپ کا لباس و پوشاک، آپ کا کھانا پینا اگر دیکھا جائے تو آدمی حیران ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کوټې ته دننه شو. په هغې کې 2 ګوډي جوړندو د سرمنې، او سرمن هم د کارخانو د اوتي سرمنه نن سبا چې ده، هغه سرمنه چې هغه به څاروی حلال کو بیا به په کور کې د هغې دباغت وکړو په نور باندې یا په مالګه باندې به وچکه پاکه به شوه، بیا به هغه غټه غټه وګنډله، د هغې نه به ګډه وډه ګوتۍ جوړه کړه ګوډې. د صندوق په طور باندې به د کپړو دپاره زنانو دا شی استعمالو، خوراک سکاک سیزونه په دې کې اچول، بعضې پټ سیزونه یې په دې کې کېښول چې محفوظ وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوله کمره کې، خاص کمره کې، کوټه کې ټوله اساسا او ټول سامان د کور اساس البیت هغه 2 یا 3 ګوډي دي، او لاندې د مزرو پوزې دی، په هغې باندې نه طلایي شته، نه فوم شته، نه مالوچ شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الرسل، خاتم النبیین، افضل البشر، بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. الله جل شانه چې خالق ته د هغه نه وروسته په مخلوق کې د ټولو نه بهتره هستي به هغه پوزي پرته ده، خولې پرې راغلي دي، نه پکې شته نه ایسي شته، او پوزي پې باندې چاپ جوړ کړی دی په ملا کې، مبارک حسین و ډیر زیات. او څومره چې یو کس حسین وي نو دومره په هغه په بدن کې نښې زر جوړېږي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سترګو کې اوښکې رالی، او ورته وایي چې کسرا او کیسر، روم او فارس دا د خدای دشمنان نه دي؟ وی ولې نه دي؟ وی یا رسول الله مونږه په حق نه یو، ته د الله پیغمبر نه ویم. وی بیا ستا په کور کې دا 2 ګوډي او ستا دا حالت، او د کسرا او کیسر حالت ته وګوره، د هغوی څه حالت، سرو سپینو نه محلات ډک دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې خفګان کې و، خو د عمر صاحب د جواب دپاره کېناست، مبارک پروت، ورته وایي د خطاب زویه یا ابن الخطاب، د عمر صاحب د پلار نوم خطاب، د خطاب زویه ته په شک کې؟ دا څیزونه الله جل شانه دی ته په دنیا کې ورکړي دي، مسلمان ته په آخرت کې. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې هر څه د الله جل شانه په قبضه قدرت کې، دا عقیده مسلمان ته کلکول پکار دی، راسخه کا چې د نفع او نقصان مالک الله دی، د نفع د حصول دپاره الله ته رجوع کا، رجوع الی الله، بیا حلال او جایز اسباب اختیار کا، د شر د دفع کولو دپاره، د نقصان نه د بچ کېدو دپاره اول الله ته رجوع کا، بیا د نقصان د دفع کولو اسباب اختیار کا. وړومبی دا زړه جوړ کا، بیا ژبه د هغې سره ملګري کا، د خلکو په مخ کې که اظهار کوي د عقیدې، نو په دې ژبه د الله جل شانه نوم واخله. بیماری ده، مصیبت ده، لوږه ده، تنده ده، د الله په لاس کې ده، انشاءالله الله به لرې کړي، د هغې دپاره لاس پې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوی، سحر، جادو، نن سبا دا څیزونه خلق ډېر په دې کې مبتلا دي. ډېر ملګري، ډېر رونه مسلمانان دلته راشي، هغوی په ما چاسې کړي دي یا په ما باندې پیریان دي، معمولي غوندې چې خپه یې خوږي په ما چاسې کړي دي، ټول عمر یې ګټه کوله، په کاروبار کې تاوان یې وکړو، په ما چاسې کړي دي، زه چا بند کړی یم، ولې هغه ګټه نه راځي. هلکه دا خو دنیا ده، او په تجارت کې نفع و نقصان شته، نو چې همیشه نفع وه هغه خو در باندې چا څه نو کړي، او چې کله یو ورځ نقصان راغلو یو ځل هغه در باندې چا څه کړي. میټه میټه هب هب کڑوا کڑوا تو هغه رب چې فایده در رسوله نفع راتله،
هغه مستعربو، هغه الله جل شانه د طرف نه، او چې کله نقصان شنو اوس هغه نه دی، اوس بل طرف ته لاړې. لقمان حکیم سے بعضی کتابونه لیکلي دي چې یو سړی سره غلام د رنگ نه تورو. قرآن کریم کې الله پاک ذکر کړی دی ځکه چې داغه اعتقاد داغه عمل او ټول هر څه په الله باندې. زوی ته نصیحت کوي بچې داسې کو داسې کو داسې کو داسې کو. آقا وسره ډېره مینه و د مالک، دومره مینه وسره چې مالک بخپله د باغ نه میوه راوشو کول نو اول به په ده خوروله. مینه وسره خربوزه یې پرې کوله په دې خوروله ده خوړه. نو یو ځل د مالک په زړه کې رال چې دا رستۍ ترازه پاتې ده نو دا به زه وخورم. چې هغه یې وخوړه نو هغه ترخه زهر و، بعضې شی ډېر تریخي، زر یې د خولې نه وغورځوله. د هغې ټولې ډکرې او ټولې ترازې لقمان حکیم صاحب خوړلې وي. مالک ورته وایي چې دا تا چې دا خربوزه وخوړه، دا ما یو ترازه وخوړه، نور تا وخوړه، دا څنګه وه؟ هغه په مخ باندې بالکل آثار نو. هغه ورته وایي صاحب تا چې وخوړه څنګه وه؟ وایي ترخه وه. وایي ما چې وخوړه دا هم ترخه وه. نو وایي تا دا څنګه وخوړه؟ بیا ستا په تندي باندې ګرونج دي نه، دا خو زهر دي. هغه ورته وایي چې دا ټولې خوږې چې ما خوړې نو دا ما ستا دپاره خوړې، د ما ضرورت نه دی دا ستا د زړه دپاره، ځکه چې ستا زما سره مینه ده نو ما ستا زړه دپاره خوړې. د بل د زړه دپاره هم کله کار کول پکار دی. بعضې سړي ته دعوت وشي نو دی نه ځي. ولې نه ځي؟ وایي یاره زما هسې هم تبه ده، خېټه مې ټیک نه ده، نو څه دپاره هسې ځان بدناموم؟ ځان مه بدنامو، مسلمان رور خوشحال که. هلته لاړ شه، په دسترخوان کښېنه، روټۍ یوه نوړۍ مه کوم چې ته لاړې هغه به خوشحال شي. که دعوت کې څه خلاف شرع امر وي هغه بیل شی دی. لکه نن سبا یو دعوت داسې چېرته مشکل سره خالي کنی نو خوراک ضروری نه دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجابت الدعوہ، داعی کی دعوت پر لبیک کہنا، حاضری دینا یہ واجب ہے. یہ واجب نہیں ہے کہ تم خامخواہ اس کے دسترخوان سے ساری چیزیں کھا جاؤ، دا ضروری نه ده. بہرحال لقمان حکیم صاحب چې خوراک کولو خوږې خوړې نو هم د هغې مالک دپاره چې زما سره مینه ده، او چې کله یې دا ترخه خوړه ټوله خربوزه نو دا هم د هغه دپاره وي، دا مې هم ستا دپاره خوړه، هغه هم ستا دپاره، نو ما نه ترخه ځکه نه غورځو. الله جل جلاله، مولانا روم رحمه الله مثال ذکر کوي، الله جل جلاله چې کله فایده وي هغه هم د الله د طرف نه ده، چې کله مصیبت وي هغه هم د الله د طرف نه. نو سحر وینا دې چا په وهمو کې مبتلا کړي. ما مختلفې بیماری دي، الله جل شانه دې ټول مسلمانانو ته شفا ورکړي. سره زما ما ته دومره مرګرو وي، زما خیرخوا مرګرو چې پتا باندې سحر دی، او ته فلانکي ته لاړ شه، ډنګړي ته لاړ شه. بعضې د عاملینو راته دام ویلي چې تا سره په دې جمع کې څوک مخامخ ناست دي، هغه پتا باندې جادو کوي. زه هېڅ بې سولې په مسلمانانو بدګماني وکړم، دا ټول زما رونه دي. الله جل شانه دې موږ د هر څه د شر نه وساتي، د بدو څیزونو د شر. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوی و. نو سحر شته، لیکن هیڅ به حسا دا ګمان کول چې په ما چا څه کړي دي داسې نه ده. هیڅ به حسا دا وینا کول چې په ما باندې پیریان دي یا پیریانو ما ته نقصان رسولی دی، داسې نه. دا څیزونه شته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یهودي کړي، او آغا یهودی د څه د وجې کړي و؟ د حسد د وجې نه. د حسد د وجې نه کله سړی بل ته نقصان ورسوي، جانی مالی کور کې، بل څه طریقې سره څوک د چا فصل پرې کی، فصل ته تیلې ورته کی، څاروي ته نقصان ورسوي، مالې ته نقصان ورسوي. حسد ډېر خراب شی. ړومبې ګناه چې په اسمان کې شوي ده دا حسد دی، او ړومبې ګناه چې په ځمکه کې شوي ده دا حسد دی. ډېر خطرناک شی دی، او حسد کې ډېر ښه خلک مبتلا وي. عزتمنو د چا سره حسد مه کوئ. هر سړي ته خپل قسمت رسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل په جماعت کې مبارک ناست وي، په دې دروازه به هغه سړی اوس را دن نشي چې هغه جنتی دی،
به په بل ورځ فرمایل هر واری به یو کس رالو صحابي وای چې مونږ بولیدو صحابي برالو 3 ورځې پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زاغه صحابي پسې شوم چې د کیسه خوبی ده 3 ورځې پس تفصیلی واقع ده ټول واقع نه بیانوم پته ولګي دا هغه وته وای چې زما زړه کې چاته حسد نشته کس کې نه نشته هغه فرمایل چې دغه شی دی وی چې سحر کیږي ما خام کیږي زما زړه کې چاته خیره ني تیار ني کس کې نه می وسره حاسد کله په خپل حسد کې په خپل اسوځي چې کله محسود ته نقصان اون رسي مقصود ته هغه عمر رسي چې څومره الله جل جلاله وغواړي دا ډیر خطرناک شی دی حسد د چا سره مکوئ که خپل ترقی غواړي نو حسد د چا سره مکو دا الله جل جلاله په هغه برخه چې تا ته درکړی دا پاغه باندې سود کو او مومن مسلمان کستا رور دی کستا تربور دی کستا د ماماز وی دی کستا هر څه چي دی کستا گاونډي دی کستا د کلی دی کبل یو مسلمان دی ستا په کلی کې مالدار سړی دی هغه سره یو دنیوي خیر او نعمت د خدای اووینه نو دا دعا وته کو چې یا الله نورم ورکي یا الله نورم ورکي چې کله دې دا اوې نو استاد زړه به حسد بیماریم لري شي او چې کله بل ته دعا کې اول به خدای ته درکې دغه چې د بل لپاره دعا قبليږي او د دې سړي په حق کې د تم خدای پاک ورکې نه محروم کوي دې الله جل شانه وایي چې دته دومره مهربان شو چې ته د بل لپاره مان خیر غواړي نو ولې تا ته درکو لیکن په دې باندې په دې اصول باندې په دې ضابطه باندې مونږ عمل نکو نړمبه ګناه چې په اسمان کې شوی د حسد شیطان د آدم علی السلام سره حسد شروع کو چې آدم علی السلام کله خدای پاک جوړ کو او به پکې حساب وکواله او به هغه ته کوم مقام او مرتبه ورکه حسد وسره پیدا شو نړمبه ګناه حسد شوی او ډومبه ګناه پزماکه کې حسد شوی د آدم علی السلام زوی قابیل لګیا شو او حابیل قتل کو دا حسد د وجنه په یو جنې باندې اختلاف بلار وتوي چې دا جنې د حابیل کیږي دی به سره نکاح کوي او قابیل وی چې نه دې سره وزن کا کوم دا حسینه ده او دا هغه زمانه د شریعت حکم داو چې دا د حابیل رسیږي د قابیل نه دواړه زامنو د آدم علی السلام قابیل په دغه وجه باندې د خپل ورور سره حسد شروع کو هغه قتل کړم به حسد شو بیا د حسد د وجنه دې حد تلاړه خبره چې هغه قتل کړو او ډومبه قتل پزماکه کې دا شوی بیا په دې نه پویدو چې د ورور سره سو کوم مړې نو لیدلې تدفین نو لیدلې تجهیز نو لیدلې پملا باندې ګرځول او ملامت او بما حرور وجلو بیا الله جل شانه وته اوخول طریقه فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه الله جل شانه کارغر واستولو اغزمه کو کنستا او بلې پکې خخ کو دته اوخول چې سړې مرشي بیا په دې طریقه باندې زمکه کې خاوره کې خخې نار می دا کول زما عزت مند چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو يهودي سحر کړو دا غي یو سو میاشت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف په وਹੀ کې هیڅ قسم رکاوټ نور راغله لیکن دا غي اثر د دنیا په سيزونو باندې پرې وته پیغمبر علیه السلام بهیر دا کار می کړي دی هغه نو کړي دا کار می نه دی کړي هغه به کړي په اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاستو او خوب ویني چې دو فرښتې را لیو سرته د یو خپوته ده ایو بل ته وای چې د باندې څه چللې هغه بل وته وای چې د باندې شاه سحر کړي وی چا به کړي دی فلان کی به کړي دی لبید ابن عاصم دا غي يهودي نومو هغه سحر په سبانه کړي دی منګز د ګومز داغه په غاخونو کې کړي دی هغه چرته ده هغه د کجوري په وګي کې پرته ده هغه وګي کوم ځای دی بیري زروان کې دی په بیري زروان کې چرته دی د کانی د لاندې نه نهسته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول خبره اورېدې چې څنګه پورته شو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها ته فرمایي چې الله جل جلاله زما د تکلیف علاج راوستو کسانه واستول ویدو کې لاړ شي بیري زروان ته مدینه منوره کې یو کویو دا غینو مو بیري زروان بندر کویو شاړ آلته صحابه کرام واستول غیر وست باغې کې یو لس غټي وختو ته ورکړې شي او په هر غټه کې ستنوا
دا الله رسول باندې دا سورتونه نازل شل، سوره فلق او سوره ناس. دا 11 آیتونه دي د دواړو سورتونو. یو آیت وی او پاغه غټه باندې چوف کولو، دا الله رسول دا اخلاص شو لکه چې پرسو باندې چا یو شی تړلې او هغه آزاد کی. نشط من عقال، نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اثر ختم. دې کې یو طرف ته دا اشاره وا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غنی افضل ترین شخصیت په مخلوق کې نه په اسمان کې شته نظمګه کی، لیکن خدای نه دی هغه ته هم نقصان رسیدې شي. بعض خلکو انبیاء کرام ته خدای ویلي، عیسایانو عیسی علیہ السلام ته خدای وی د خدای زوی دی، یا درې چې یوځای شي نو خدای شي، یو بګي عیسی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تب راځي، تکلیف پہ راځي، بیماری پہ راځي. مبارک په اس باندې سورو سن 5 هجری کې اس ته منډه ورکولا، اس ناسا په ټوب کو نو مخامخ ونه و د کجوري هغه سره اس او جنگیدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خیرخ هغه کجوري ونه سره او جنگیدو. تاسو تصور کوئ نو کجوره ونه هډیره سخته تنوي دا استغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پریوت مټه مو غریدا او پتون مبارک مو غریدو، پندای مو غریدا، خپایم ووړیدا. دا غینه سمره مودا رسول الله صلی الله علیه وسلم پورته په کمره کې بالا خانه کې پروت مبارک ګرځیدل نشو. دا ټول دړخه غریدل. دا الله رسول په دنیا کې ہر قسم تکلیف الله جل شانه مختلف تکالیف پر وستی صدمه په بل چادا سے نہیں راغلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لقد اوذیت فی اللہ وما یوزا احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی کہ کسی اور کو مجھے میرے علاوہ نہیں دی گئی. پیزت بانے حملہ، جسمانی حملے، اعصابی حملے، مختلف ہر شی. دا یو د دې لپاره چې دا الله رسول نمونه وګرځي. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. کچر زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سرو په محلاتو کې پاتې کېده، بیا به یو امتی په غربت او فقر نه وته. الله رسول ټول ژوند داسې در کړی دی. دعا به غوسته اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین. یا الله ژوند مم د مسکینۍ نصیب کی، مسکین عجز فقیر، وامتنی مسکینا مرګم د مسکینانو را تراولی، واحشرنی فی زمرة المساکین او بیا مې په آخرت کې حشرم د مسکینانو په ټولګي کې وکي. آخرت کې ولی ځکه چې آخرت کې مسکینان په ټولو کې مخ کی. یو غنی مالدار نیک عمل او صالح مسلمان او فقیر مسلمان په دغه به فرق دی چې فقیر به د غنی نه 1500 کاله مخ کې جنت ته ځي. په مسکینانو دنیا کې ارسه تیر کړی، په آخرت کې په خدای رحمیږي. زمونږ خپل عقیده مضبوطه نه ده. کچره د مؤمن عقیده مضبوطه شوه، د په خپل فقر، د په خپل مسکنت، د په خپل لوګه تنده، د په خپل مصیبت او تکلیف هغه به او ظاهری تکلیف بو، لیکن د دې زړه به مطمئن او خوشحال وو. قرآن کریم کې یو ځای کې الله جل شانه فرمایي چې تاسو په کافرو باندې د حمله نه ولې یریږئ. کافرم زخمی کیږي، تاسو زخمی کیږي نو کافرم زخمی کیږي. که تاسو کې مړی کیږي په جنگ کې نو کافرو کې کیږي. او بیا فرمایي چې د کافرو په آخرت کې او د مر نه پس نشته د هغې خو اړو څه خیال نشته چې موږ به بیا ژوندي کیږو. او ستاسو خدا عقیدم ده چې تاسو دپاره جنت دی او آخرت شته، تاسو بیا ولې دا کارونه نه کوئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل شانه د دې تکلیف نه لري کو. قرآن کریم کې د 2 سورتونه الله جل جلاله په آخر کې ذکر کړي، ځکه چې ټول قرآن هغه تا اوه او په سوره فاتحه کې مونږ وایو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته سم لار وښیه. صراط مستقیم باندې هدایت د ډېر لوی نعمت دی. دا خدای پاک کافر ته نه ورکوي د کفر په حالت کې، هندو ته نه ورکوي چې په خپل مذهب باندې وي، سکھ ته نه ورکوي، یهودي ته نه ورکوي، پیرنګي ته نه ورکوي، دهریه ته نه ورکوي، زرتشت ته نه ورکوي، آتش پرست ته نه ورکوي، مجوسی ته نه ورکوي. چې کوم یو کافر دی هغه ته خدای پاک هدایت نه ورکوي د کفر په حالت کې. هدایت د الله مال ورکوي، زر ورکوي، بنگله ورکوي، سورلی ورکوي.
زه ساوت افریقې ته چې تلم ما غزمکه ما وکته دومره شنه ده داسې صفا هوا ده چې هر ځای کې غرونه شنه هر یو ځای شي نو ټوله شاړه پرته ده. ما سوچ کولو چې د کافرو ملک دی او هر ځای کې باغ و بهار او 4-5 ورځې پس باران وریږي. په للمه باندې په غریزه علاقه باندې مې غني وکتل. غني څومره اوبه غواړي زمون په علاقه باندې چې ډېرې اوبه په نهر کې ني نو زمیندار غنې نه کوي دکه غنې نه کیږي بیا اول ته پسانډې مار ځمکه باندې پاړخره باندې غنې او دومره ځمکه باندې غنې چې په موټر کې زین استړې وشي دومره لوی لوی ځمکې او دا کافرو ته ورکړي کری نه دغه سه شاړې پرتی. دا ولی ځکه چې د دنیا هیڅ قسم ته حیثیت او اهمیت الله جل جلاله څخه نشته. لیکن دا نعمت دا نه ده دا کافر ته ورکي يهودي ته ورکي منکر ته ورکي. ایمان الله جل شانه هغه چاته ورکي چې څوک یې خوښي. تاسو ته ایمان درکړی دی اسلام هدایت صراط مستقیم هغه چاته ورکي چې څوک یې خوښي. دا د ماشومانو خبرې دي چې کافرو داسې وکړل یورپ داسې وکړل امریکای داسې وکړل. نن سبا مسلمان ته د تسلی خبر ورکولو عالم څوک نشته. دا خبرې په کورونو کې کول پکار دي چې د مسلمان عقیده مضبوطه شي. دا نعمت ته ایمان نعمت ته دا الله جل شانه توحید باندې عقیده جوړېدل دا نعمت ته. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه دا نعمت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او اتباع دا نعمت ته. د خپل پیغمبر په لار باندې تلل د الله جل شانه رضا او خوشنودي باغې باندې عمل کول چې په کوم سيزونو راضي کیږي هغه اختیارول چې کوم باندې نه هغه نه پرې خل دا نعمت ته چې په دې باندې سړی عمل وکړي. د رشد هدایت لار چاته نصیب کېدل دا نعمت ته. قرآن کریم تلاوت دا نعمت ته. موز نعمت ته. جمعات نعمت ته. مدرسه نعمت ته. د دینی خبرو حلقه نعمت ته. اصلاحی مجلس نعمت ته. د خیر خبر نعمت ته. امر بالمعروف نعمت ته. نهی عن المنکر نعمت ته. دا سيزونه صرف او صرف مؤمن ته حاصل دي. کافر ووري نو هغه پوزه اوچونی او بل طرف ته لاړ شي. حالانکه کاغه د زړه سترګې خلاصي کی او دروازې پرانیزي نو هغه ته به هدایت نصیب شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مکه مکرمه یو غټ کافر او غټ په دې لحاظ سره وته ویم چې په مکه کې په مال کې په دولت کې په عزت کې داغه غونینو هغه خپل ځان ته نوم خو وحید ابن الوحید یکتا کا بیٹا اکرے کا بیٹا یو د یوزوی مطلب دا رزه یوازم زما غونی بل څوک نشته په ټوله مکه کې او زما پلارم دغه سی ولید دا غنوم دی ابن مغیره د پلار نوم مغیره دی به زما د پلار غنیم څوک نو په مکه کې او زما غنیم څوک نشته. د مکه مکرمه نه والا تر طائف پورې ټول ازمکه دا غوا دا ټول جیدات دا غو او هغه زمانہ کې پدې کې فصلونه او باغونه دا ټول د یو کس او د مکه مکرمه نه تر طائف پورې تقریبا 80 میل ایریا ده په وګدوالي مربع میل څومره جوړیږي دا ډیر زیات جوړي. دا ټول ازمکه ده دوا ټول کال به د ازمکه آمدن د تراتلو د پشان مالدار بل څوک نو. دا د خالد ابن ولید پلار دی او خالد ابن ولید رضی الله عنه صحابي دی د فتح مکه نه لږ مخکې مسلمان شو. دی وزل د ابو جهل په مجلس کې کافر ته وی چې زم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو زده د خبرې اورم چې د خبرې څنګه دي. مالدار سړی چې په زمانہ کې په معاشره کې نو دا خبرې تم خلق وکی دي نو دې لاړو نو مشرکین چې د چا په دنیا نظر او د خبره بیا غشتا. ولید ابن مغیره لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم توي چې تسوي ما ته لغني بیان کا هغه حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول المسير پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت. پدې سړی باندې قران پاک داسې اثر وکړ د الله سونه شاته چولیو په غور سره قران اورېدو چې زړه کې
پریوتو قرآن او مسلمانې دوالو ودا خو ډېر ښه کلام دی. ابو جهل ته نورو کافرو ته پته ولګېده چې ولید مونږ خستولی د څه لپاره، هغه خو په بله مصیبت کې اخته شو، د پلار نیکه دین یې پرېښو، داسې خبرې د خولې نه راووتې. ټولو مشرکینو سره غم شو، په ټوله مکه کې خبره خوره شوه چې دومره غټ سړی مسلمان شي، خو بیا به د ټول کافر چې کوم دی نو د هغه په لار رواني. الناس علی دین ملوکهم. نو ابو جهل وی چې ولید څخه تللی اوس د سره به څنګه خبره کوو، نو دی داسې خبره یې جوړه کړه چې هغه ته پیغور ورکړي. دا پیغور ډېر خطرناک شی دی. کله د پیغور د وجې نه سړی په ډېر لوی بلا کې مبتلا شي. پیغور ورکوونکې کس دا شیطان وي چې په غلطه پیغور ورکوي. مثلا ستا سره داسې وکړل، تا یې داسې وکړل او ته دغسې ناست یې، هغه ټوپک تماشه راوالي او ډس سړی قتل کړي د ده د پیغور د وجې نه. دا ړومبی ګناه د دې کس ته چې چا دا پیغور ورکړی دی. نو ابو جهل لاړو، منصوبه یې دا تړلې وه چې زه به د پیغور ورکړو. نو په مکه کې ولید ډېر زیات مالدار و. ابو جهل خبره د دې ځای نه شروع کړه، وایي صاحب ته بوډا شوی او زما په خیال مال کې کمی راغلی دی، رزق دې تنګ شوی دی، نو ته محمد صلی الله علیه وسلم څخه او ابوبکر څخه تلی ما اورېدلی دي هغوی نه روټۍ غواړې او مال تی غواړې، نو ته هلته مزه او ما قوم ته ویلي مونږ به تا د چنده وکړو. نو د علاقې د دې پیښور چې کوم غټ سیټ وي هغه ته داسې خبره وکړه چې ډېر زیات مالدار وي، هغه به پس دا خبره څنګه اخلي. وی مونږ تا ته چنده کوو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یاد کړو، هغه څخه مزه ابوبکر څخه مزه مونږ اورېدلي دي چې تا هلته ځې ځکه چې ستا کار لغونې خراب شوی دی. ولید ابن مغیره دغه وخت کې رنګ تک سور شو د غصې نه، پیغور یې ورکړ. ورته وایي چې ته ما ته وایې چې ته دې دپاره تلی وې، قطعا زه دې خبرې دپاره نه وم تلی. هغوی سره څه دي چې زه به هلته ځم، د دنیا مال ما څخه دی، زه به هغوی څخه ځم. سختې خبرې وکړي. بیا یې د هغې نه پس چې کله یې دا جواب ورکو ابو جهل ته، نو ابو جهل ته وایي چې یو خبره درته وکړم، ستا څه خیال دی محمد صلی الله علیه وسلم لیونی دی، مجنون دی؟ ما لیونی لیدلی چې د لیونو حرکات او سکنات او د هغوی کړه وړه او د هغوی ناسته ولاړه او خبرې اترې څنګه وي، او د ده خبرې ما لیدلي، د ده کړه وړه ما لیدلي، دا لیونی دی؟ نو ابو جهل ورته وایي چې نه. نو بیا ورته وایي چې دا شاعر دی؟ ورته وایي چې نه. دا کاهن دی؟ ورته وایي چې نه. دا فلانکی دی، ډنګړی دی، ټول هر څه یاد کړل په هغه زمانه چې به خلک څه وو. ابو جهل هم ورته وایي چې نه، ځکه که ویلی وی هغه سره دلیل نو. بیا ورته ولید ابن مغیره وایي چې زه هغه څخه لاړم، ما د هغه کلام واورېدو. والله ما هو من کلام الانسان ولا من کلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لتلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر. فالله مې دې قسم وي چې د سره چې کوم کلام دی قرآن کریم یاد کو، دا نه د انسان کلام دی، نه د پیری خبرې دي، او د دې د پاسه یو خوږوالی دی، میټاس دی، عجیبه خوند دی کلام کې. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةً، او دې کلام د پاسه یو برېښنا د رڼا د پدې کې یو نور دی. وَإِنَّ آلَاهُ لَمُثْمِرٌ، قرآن کریم ته میوهدارې ونې سره تشبیه ورکړه چې د دې بالایي خاښونه او څانګې هغه میوهدارې دي، یعنی دا کلام چې کوم ځای کې وي هلته نه میوه به خورېږي، ټول علاقه کې به خیر خوري. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، او د دې لاندنۍ حصه جړ دی او مونډ، دلته چینې د دې نه جاري کېږي، یعنی چې کوم ځای کې دا کلام وي د هغې نه به د خیر چینې جاري کېږي. دا داسې کلام دی، اثر یې پې کړی و. ابو جهل نوار خطا شو،
چې دا اوس دته بس جواب ورکو ځکه چې دا هډي روخيار سړی دی هغه سم نه دا سم نه. نو بیا ابو جهل قرآن کریم کې دلته الله پاک فرمای من الجنه والناس، پناه غواړي چې یا الله د هغه وسواس او خناس نه مې اوساتي چې هغه د پیریانو نه وي او که د انسانو نه وي. بعضې سړی تا تخکاری انسانی او بشری صورت کې وي لیکن تا ته به داسې خبره وکړي چې تا په ګناه کې مبتلا کی دا انسانی شیطان دی. دا بستا رشتہ دار وي، دا بستا گاونډي وي، دا بستا یار دوست وي، دا به تا د الله د لارې نه منع کړي او په شیطاني لاره به روان کړي. قرآن کریم کې په دې ټکي دا ټول قرآن ختم دی من الجنة والناس، چې دا شیطان په پیریانو کې وي او په انسانانو کې. دا اوس انسانی شکل کې شیطان او د ابو جهل چې ولید ابن مغیره زړه ته هدایت کوز شوی دی او دا غې نه بیا راوړ دومره غټ چاله و چلولو. بیا ورته وایي چې ښه ته اوس د ده په باره کې څه وایې چې تا ووایي چې مجنون نه دی، شاعر نه دی، کاهن نه دی، دا نه دی، دا نه دی، دا نه دی، نو دی څه دی؟ ځکه چې ټول قوم په تا پسې دی او که چېرې ته د پلار نیکه دین پرېږدې نو بیا به دا ټول قوم په تا پسې روان شي، نو ټول قوم به خطا شي. اوس قوم ته چې ته ځې ته به هغوی ته څه جواب ورکې؟ نو ولید ابن مغیره سرخ کته کو سوچ کې پریوتو. قرآن کریم کې الله جل شانه داغه د دې وخت دا نقشه الله پاک راخلی ده انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسف. ده سوچ وکړو انه فکر وقدر، سوچ وکړو یو اندازې ولګوله چې څه خبره جوړه کړه. فقتل كيف قدر، الله پاک فرمایي دې قتل شي. د څه سوچ وکړو څه اندازې ولګوله. ثم قتل كيف قدر، الله جل شانه دو درې ځله د ده دپاره دا سخت الفاظ استعمال کړي. خدای پاک چاته دعا او بد دعا نه کوي، ځکه چې دعا ورکول والا خو هغه دی، تکلیف رسول والا هغه دی. هغه چې کومه خبره ذکر کړي نو مطلب دا دی چې دی داسې شو، دی هلاک شو، دی برباد شو. ثم قتل كيف قدر، بیا دی قتل شو. د څنګه اندازه ولګوله. ثم نظر، بیا د ابو جهل ته وکتل ولید ابن مغیره داسې نیغ نه، خو ډېر غرور کې او ډېر مالدار. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی، بے تندې تریو کو، مخ تندی باندې ګرونجې رالی لکه سړی چې یو څیز نه کرکه او نفرت کوي. او بیا یې د خولې نه دا خبره راوویسته ان هذا الا سحر یوسر، دا نور څه ورته نه شو ویلی خو دا جادو دی. الله جل شانه د دې لس په وجه باندې فرمایي چې ستا زړه ته هدایت کوز شوی و، تا قرآن کریم واورېدو، تا باندې اثر وکړو او ته مسلمانې دی، دومره خیر دی نصیب کېدو. تا پس د هغې نه بیا د ابو جهل له خوشحالولو دپاره او د قوم د راضي کولو دپاره چې قوم کافر دی، قوم بېلارې دی، په کفر باندې منکر دی، د هغې د خوشحالولو دپاره دی داسې صورت جوړ. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ساحر کله و، سحر هغه ښکاره شی دی د الله جل جلاله. سحر چې کوم سړي سره ای هغه د ښه دعوه هم نشي کولی. ساحر د پیغمبرۍ دعوه نشي کولی. که د پیغمبرۍ دعوه یې وکړه چې پیغمبر وي سحر به ورسره نه، چې سحر ورسره پیغمبر نشي جوړېدی، داسې ګن به خلکو ته ښکاره شي، خلک به ترې متنفر شي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمنو، الله جل شانه د دې سړي قرآن کریم کې تذکره کړې ده، ځکه چې هدایت د یو سړي زړه ته کوز شي بیا د هغې نه واوړي. او بیا الله پاک فرمایي دا ځکه د داسې وکړل چې ده ته ما مال ورکړی، جعلت له مالا ممدودا، خور اور مال مې ورکړی، ډېر لوی جیداد مې ورکړی. وبنین شهودا، زامن مې ورکړو چې هر وخت به ورسره حاضر وو، داسې زامن مې ورکړو. دا زامن حاضرېدل د پلار سره یې زامن، دا هم ډېر لوی نعمت دی. نن سبا موږ د دې نعمت په خوږو باندې
دنیا داسې ده چې نه پوهېږي چې څنګه ماشوم پیدا شي د 4-5 کالو شو نو سکول ته ور روان کی نو دا خو د سکول زمانه وي بیا د کالج زمانه وي بیا چې په هاستل کې دی رکیږي د ځوی په خوبو باندې پلار او مور پوه نشي بیا دا غي نه پس ته انټرویو ورکي بیا چې ته نوکری به نو څوک په امریکا کې څوک په فرانس کې څوک یو ځای کې بل ځای کې دا بوډا یوازې په کور کې پراتی د صرف او صرف دې ته خوشحالي کې دا سودایي وي چې زما زوی دومره غټه وخته باندې دی دینو ته څه پیدا ستا په خپو کې چې ته پیزار نه دی چولې تا ته لاس نه درکړې چې ته لاس نه نیولې وي جمعات ته بوتلې وي تا ته لوټه نه ډک کړي تا ته بستر نه د سم کړي پتا باندې بلستن او کمبل نه دا چولی ستا زوی ستا څه پکار را صرف دې ته خوشالېږي چې هغه په امریکا کې دی او دومره غټ ډاکټر دی په امریکا کې دی او دومره غټ عہده باندې دی په یورپ کې دی او دومره ډېر زیاتې پیسې ګټي دا یو وهم دی توهم دی په دې کې خلک نن سبا مبتلا د خپل لاس نه خپل اولاد غواړي د الله جل شانو او بیا تتر بتر یو خو بل خو او دا مور خپل یوازې پاتې او دا غي نتیجه دغه تعلیم چون چې د کوم زین راغله دی آلته دی نتیجه سرګند د اوس دلته سرګندېږي چې بیا د دې مور خپل د لپاره اولډ هوم اولډ هاوس د بوډاګانو کور هغه جوړ شي بیا پاغه کې د بوډۍ آلته وخت یې ځکه چې د خدمت سوکینه د په یو کټ کې پروت دی دا په بل کټ کې پراته ده نه داغه خدمت کولای شي نه هغه دې طرح پاسې دی شي اوس به سوک نو داسې ځای ته لاړ شي چې آلته کې سوک نه آلته کې پردي خلک خدمت کې لګي دا نتیجه ده په هر ملکونو کې دا ځایونه ډیر زیات دي موږ په خپل سترګو ولې دې ځای تم دا حالت را روان دی زما عزتمند د مور او پلار نوجوانانو ته ویم چې ډیر زیات قدر کول پکار دي کستا پلار بد کردار او ګناګار او پتا باندې فرض دي چې د خپل پلار او د مور خدمت کې کم از کم تا خپل ځان ته لار صفا کا او کاغه نیک وی بیا خو خود دا سي عجيبه وخرالو چې پجوان مانه پلار لا تکړه دے کاروبار کوي پلار ته وای ما ته برخه راک حالانکه د پلار د میراث برخه خو د پلار د مر نه پستا دا ته چا ویلی چې ته پلار سره په میستا برخه د اوسه نه داغه پجوندون مانه پلار پجوان مانه د پلار مال ټول د پلار دی ها تا چې کوم ځان ته غټلی دی غستا او رسول الله صلی الله علیه وسلم خدام فرمایي انت ومالک لابیک یو کس د پلار شکایت کو وي ته استا مال ستا د پلار دی د پلار د خوخه چې صد نه اخلي ځکه چې دنیا کې د انسان د پیدایش ظاهری سبب دا غپلار جوړ نو عرض می دا کول زما عزتمند په دې صورت کې الله جل جلاله د دې تذکرہ کړي یو د سحر نه د بچ کېدو بل شیطان نه د بچ کېدو سحر دنیا کې سړی ته نقصان رسي او شیطان شر سړی ته په آخرت کې نقصان رسي د دې سورتونو مبارک راځي چې دا سورتونه په کثرت سره ویل پکار دي دا تاسو ارز کوم چې کله دا شارته وي چې پتا باندې چا سره کړی دی هیڅ چاته مزه هر یو مصپسه آیت الکرسی وای هر یو مصپسه آیت الکرسی یاد کوي مسلمانې آیت الکرسی یاد کوي چې څنګه دی الحمد یاد کړی دا غي آیت الکرسی یاد کوي ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوکای ته کینول او د صدقې مال له سوکای کو ابو هريره چې سوک د نه یونسی چې شپه قلار شوا ابو هريره پټ ناشته یو سړی رااله جولای اړمکا ډیری ته ابو هريره رضی الله عنه پرالو د لاس نه ونی وکلک الکه سوکه واړو سوکه هغه ته وی چې بچی مې نه هرو پرېمې ده مينته وته کو پرې دا الله رسول ته سار شکایت کو پیغمبر علیہ السلام وته فرمایل دا دروغجن دي سبب بیا راځي بیا برازي نه د شپې بیا رالو دیو ته پټ ناست پتا بیګا ویلو چې زنه راځم ته بیا رااله به بچی مې نه هر دي پرېمې ده پرې رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل دی بیا راځي دا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک په وحی بذریعه وي پدری مشپه بیا رالو چې بیا له وته وی چې نن خو دې نه پریدم ځکه چې نن درې مرز د چې تر ازي درې مشپه ده ته ماته وی چې بیا به ناراضم او بیا راشي نن نه پریدم هغه ته یو شعر تخیم خو په دې شرط ک پریدې مې چې هغه شی د سړی نو بیا زنه شم راتلې نشم وته وی څه شی دې پریدم
خراته وخیا و آیت الکرسی دا الله لا اله الا هو الحي القيوم. شیطان ګره عالم دی ښا لیکن عمل په خپل علم نشته. الله پاک مدې دا غ علم نه وساتي. ومن علم لا ينفع دا الله رسول پناه غوښتي دی یا الله پناه غواړم دا هغه علم نه چې هغه نافینی هیڅ فایده ما ته نه کوي. علم زده کوي. علم زده کول فرض دی د ژوند د تیرولو دپاره عمل پې کو. نو شیطان ورته ووایي چې آیت الکرسی ابو هریره رضی الله عنه آیت الکرسی ځان سره غوټه کا. سحر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بته روزانه تپوس کولو چې ستا قیدی څنګه چلو شو. ورته وایي چې یا رسول الله نن خو راته داسې وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا دی غټ دروغجن لیکن دا یو خبره رښتیا کړي. ذکر محاورہ دا پا عربی کہ الکذوب قد یصدق جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. دروغجن کله کله رښتیا وایي. نو بعضې کمقل سړی د هغې دروغجن په هغه یو رښتیاو کې راشي وایي دا خو رښتینی دی. یهودیان چې چاته یو ښه کار وکړي یا عیسایي چې ته ښه کار وکړي نو دا مسلمانان وایي ساده وایي چې دا خو سړی سم مسلمان دی وګوره دا کار یې سم دی. هغه یو کم سل چې الټه کړي دی هغې ته نه ګوري او دا یو چې سم وکړو دې ته ګوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خبره رښتیا کړې ده. آیت الکرسی چې وی نو پیری او جن نه راځي. ما په خپله محسوس کړي دي په هغه کور کې د پیریانو جالي وي چې کوم کور کې مز نه کېږي تلاوت نه کېږي د الله ذکر نه کېږي. یو څو کارونه کوي جن او پیری ستا کور ته نه راځي. که راځي نو هغه به سم پیری وي مسلمان. زمونږ د دارالایمان کې دا خبره وسراله درته کوم دا چې کله نه د دې بنیاد کې خدای شوی دی په ابتدا کې مزدورانو دلته وپاتې کېدل. یو مزدور د شپې پاسېدو نو هغه اوسپنې ته لاس کو. اوسپنه پرته وه چې ته خوښه شوي وي چې دې نه به دا شی جوړوم. د شپې او د سمادي ته پاسېدو نو هغه سریه چې ته بې ځایه پرته وه اوسپنه هغه یې اوچته کړه. نو یو بوډا رالو د لاس نه یې ونیو. ورته وایي دارالایمان کې چې پاتې کېږي سم چلېږي ګنې خیر دې نشته. نو هغه چې سبا شو نو خپله کډه یې واخېسته لړو چې دلته خو به د چاپلار پاتې شي. نو ما ورته وایي چې سم کار دی کوي نو بیا به انشاءالله وي. نو کله کله جنات او پیریان وي لیکن هغه تا ته نقصان نه درکوي. دا هم د خدای مخلوق دی چې تا ته نقصان نه درکوي. وي آیت الکرسی چې وی نو بیا به نقصان نه درکوي. هر مس پسې وایي د سملاستو په وخت کې وایي. یو دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا رستي 2 سورتونه او دې سره قل هو الله احد سوره اخلاص دا به ډیر وي او 3 ځله به وي. روایت کې راځي 3 ځله قل هو الله احد دا پوره سورت او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس یو ځل به وي بیا به وي بیا به وي. سحر او ماښام دا وایي. سحر او ماښام چې د دې وظیفه کې مسلسل دا وي ان شاء الله پتا باندې به د سحر اثر نه کوي. نن سبا دا یهود دا چې لګیا دي نن سبا وال خوري. الله جل شانه دې غرق کی تباہ دیږي خدای. د دې قوت او د دې وسله او د دې ټینکونه د خدای پاک غرق کی او الله جل شانه زمونږ د مسلمانانو په خپل کې اتحاد او اتفاق نصیب کی چې یو مسلمان د بل په خیر خوشحاليږي او داغه په تکلیف خفه کیږي. مسلمانانو کې دا شی نشته. نفاق بالکل سرګند دی. د خلیج په ملکونو کې د یو ملک د یو شیخ باره کې مې واورېدل چې عربی شیخ ته ډېر مال لی وسره د مجاهدینو د مسلمانانو کمزورو مقابله کې یهودو ته امانی پیسې ورکړي ډېرې غټې. د دې نه پس به د اسلام او څه اثر په هغه باندې پاتې او دې کې به سړی څه شک کوي چې دا مسلمان دی. نو سوره قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا الله رسول بداوي. المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیه السلام دا دومره کلک وظیفه کړیو چې دا نازل شول. په دغه موقع نازل شي. تاسو ته مخکې واقع بیان کړه. دا دومره کلک وظیفه کړیو چې دا به نه پرې خل شپې سملاستونه مخکې به وي او یا چې په څه تکلیف رالو بیا به وي 3 ځله به وي. نو کله چې مبارک بیمار شو دنیا نه تشریف وړو ډېر سخت تبه به و. نو ام المؤمنین فرمایي چې پیغمبر علیه السلام په هوش کې نو زه به ورسره ناستم نو ما به دا سورتونه ووایي
قل هو الله احد، سوره اخلاص او معوذتين، او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس را واغشتل. پیغمبر علیه السلام چې بداوي نو بیا په دواړو لاسو باندې چوفکل او بیا د سر نه تر خپو پورې لاسونه چې کوم ځای ته رسیدل په هغه ټول بدن به لاس راخکل 3 ځله. دغه څه تاسو کوئ. ام المؤمنین فرمایي چې کله بیمار شو بیا نو د الله رسول خو لاسونه نشول چتوله، نو ما دا غي لاسونه راواغشتل او دا صورتونه مې 3 ځله وې او په غي باندې مې چوفکل او دا غي لاس مې دا غي په بدن باندې چې کومه پورې رسیدل نو الته مې راخ. ځکه چې ما وی زما د الله سو هغه برکت نشته چې کوم برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاسو ده، په دې مې داسې وکړ. نو دا ځان سره وظیفه کوي او هیڅ د چا بارک دا مکوې. کله کله زمونږ عقیده خطا شي. یاد ساتئ چې سحر حرام دی کول، چې کوم سړی کوي او څوک ساحر تزي که خزي که سړی، لیکن دا د خدای مخلوق دی، خدای پیدا کړی دی. د سحر توڑ او ورسه الله جل شانه سره شته دی، هغه خدای لري کول شي. نو چې کله رجوع ال الله وی د الله سره تعلق وی، د قران پاک په ذریعہ، د ذکر په ذریعہ، د دعا په ذریعہ، د اعتقاد په ذریعہ، ان شاء الله الله پاک به ساحر تو پیر ته نه حواله کوي. واخر دعوانا الحمدلله.